معزز علماء کرامو او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، نن په دغه مدرسه کې مدرسه جامع عثمانیه تورنګزی د ماشومانو ختمونه دي او الحمدلله عموما په دې مدرسه کې هر کال د ماشومانو ختمونه او دستاربندي وي او دا زموږ د ګرامی قدر محترم کشر جناب قاری اسلم جان صاحب حفظه الله خدمت ته او داغه برکت ته زموږ د دې ټول کلی د پاره فخر د فخر قسم دې زه خو په ډېر زیات خوشحاله د خدای پاک غټ احسان دی او د خدای پاک ډېر لوی فضل او کرم دی زموږ کلي کې شکر دی قرآن شریف ډېرې مدرسې دي او د دین هم ډېرې مدرسې دي شکر او ستاسو په دې بانډه کې شکر دی دا د قرآن غټه مدرسه ده او خوا کې ورسره جامع رشیدیه زموږ ده حضرت مولانا تحمید الله جان صاحب دی او مولانا جمیل احمد صاحب دی مدرسه د وړې دورې پورې الحمدلله هغې کې هم سبقونه ښودلي کېږي او ګڼ شمېر طالب علمان پکې سبق وایي دا د خدای فضل دی او د خدای کرم دی نو هر کال د الله فضل او د الله احسان دی چې زموږ په کلي کې ډېر ګڼ شمېر ماشومان د دې نه فارغېږي ورسره قاري شکیل احمد صاحب قاری احسان الله صاحب او قاری جانزیب استاد قاری فیضان صاحب قاری معاذ صاحب قاری جابر صاحب دا خو هلکه شپږ استادان دي پکې ماشاءالله او ټوټل فارغ 101 واړه دي ماشاءالله او دور والا 18 دي حفظ والا 22 دي او ناظری والا 61 واړه دي ټول وایي الحمدلله دا د خدای غټ احسان دی رونو زموږ په دې کلي یو وخت کې زموږ په دې کلي کې صرف دوه حافظان صرف دوه زما دا یاد یو زموږ د شیخ الحدیث مولانا محمد طاهر عابد صاحب د هغې والد محترمو حافظ صاحب مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب اللہ دے پا قبر انوان نازل تکڑا ٹیٹ حافظ و مضبوط دا سے ٹیٹ حافظ و چه اغبا پا دی اگدو شپو کے دا جمی دا شپی چی دا اگدیمی پا یو شپا کے ختم کاؤ مضبوط حافظ او بل زمونگ دا مولانا محمد اسرائیل صاحب و دا شفیع اللہ مولی صاحب دی والد صاحب مولانا محمد اسرائیل صاحب مکسر دا کلی نپام نو زمونگ پا حافظ صاحب ما پتراو کے نمبر نو دا یو حافظ یو زمونږ د باباجي او شاګردو د جورې عبراته هغه به بعضې جوماتونو کې ختمونه کول او نن سبا الحمدلله زه په خپل کلي تورنزو کې حافظان نشم شمېرلی دومره حافظان او قاریان او عالمان هم شکر دی دومره دي چې په هره محله کې خدای عالمان پیدا کړي زمونږ کلی نن د عالمانو او د حافظانو نه ډک دی او دارنګې هر کلی د عالمانو او حافظانو نه ډک دی قسم دی رونو دا د دې مدرسو برکت دی ګوه د دې مدرسو هر څیز اخلاص غواړي ما نه زما بعضې شاګردان تپوس کوي یاره زه مدرسه جوړه کړم او که جوړه نه کړم زه ورته بنیادي او قاعده ښیم زه یم که نیت دی دی چې د خدای د دین خدمت وکړم او د قرآن خدمت وشي او دین په امت کې خور شي او د حضور پاک مشن زه مخکې کم بالکل مدرسه جوړوه امداد به د الله کوي مدد به خدای کوي زموږ دارالعلوم دیوبند چې دا لویه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې د دیوبند بچي خواره واره پراته دي دا د چا د برکت نه د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او دا غي اخلاص و اخلاص دا غي اخلاص برکتو چې نن
نیمه دنیا د دیوبند شاګردان دي، نیمه دنیا ښه زه ګرځېدلی یم په ډېرو ملکونو، او په ډېرو ملکونو کې غټې غټې مدرسې دي چې تپوس ته وکړې کم نصاب دی، وایي د دیوبند نصاب مونږ ښایو. استادان هم څوک دي نو چې بنیاد یې ولټی دیوبند ته رسي. الحمدلله نن د عربو په ځمکه د دیوبند بچي موجود دي، نن په مدینه شریفه کې او په مکه شریفه کې او هلته چې کوم استادان دي د دیوبند بچي دي. دا ولې؟ دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص او چې اخلاص نی نو زه هم ګورې پام کوه چې مدرسه جوړه نه کړي. زما به کوڅه په کوڅه په چندو پسې ګرځې، یو دوه درې کاله به مدرسه وچلېږي او بیا به ختمه کړي، شاړه به شي. نیت د خدای رضا. نو قاري صاحب، قاري اسلم جان صاحب الحمدلله د پخوا نه د یو مخلص ملګری دی، عمرزو کې بیا دلته تورنګزو ته او سخت کال څومره ګڼ تعداد باندې واړه ته فارغېږي. خدای پاک دې د په عمر کې برکت پیدا کړي او د د قرآن شریف دا خدمت دې له د خدای نور هم برکتونه ورکړي. وروڼو د خدای قرآن عظیم الشان کتاب دی او د الله د کتاب قسم دې ډېر زیات برکتونه دي، د خدای پاک فضل او د خدای د کتاب ډېر لوی عظمت دی او د عظمت یې ډېر دلایل دي، خو زه راته دوه خبرې درته کوم، وخت هم ډېر نه نیسم. یو دا د خدای پاک خبرې دي، قرآن شریف دا الله کلام دی. انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. قرآن شریف د خدای پاک خبرې دي، نو نسبت الله سره شو، نو د الله د ذات نه بابرکته ذات بل څوک کیدی شي. زمونږ دا ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي، دا ټول برکات چې تاسو څه وینئ دا د رب العالمین د طرف نه دی. زمونږ دا ژوند، زمونږ دا روغ صحت، زمونږ د پاره دا هوا او دا باران او نور او سپوږمۍ دا ټول برکات دي چې الله زمونږ ستاسو دپاره پیدا کړي. نو قرآن شریف د خدای کلام دی، د خدای خبرې. نو چې د خدای په خبرو کې برکت نی نو د چا په خبرو کې به برکت؟ اوس هم چې داسې یو لوی عالم راشي نو خلک یې خبرو ته کیني، یو لوی پیر صاحب راشي، یو نیک انسان نو ټول خلک وایي لکه پلان کې راغلی دی. هر یو سړي په غوږ لاس ایښي چې د خبرې وور هلکه چپ شی ګورې پلان کې خبرې کوي. دا ولې؟ د دې خبرو قدر د متکلم نه چې څوک خبرې کوي د هغې نه معلومیږي. کلام الملوک ملوک الکلام. نو قرآن شریف د چا خبرې دي؟ د رب العالمین خبرې. نو چې د خدای خبرې نو د الله د ذات څونه برکات دي، نو د الله د خبرو هغسې برکات دي. دویم دا زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده. ګوره یو کتاب د هغه د پیغمبر معجزه نه و ما سوا د قرآن شریف نه. قرآن شریف د حضور پاک معجزه او بیا د حضور پاک ډېرې معجزې دي، دا پکې غټه معجزه ده او بیا غټې معجزې هم د رسول الله مبارک وي، لیکن هغه ختمې شوي دي، د رسول الله مبارک سره تللی دي او دا هغه معجزه ده چې دایمي او همیشه معجزه ده. نو چې کلام د الله شو، معجزه د موږ د ښکلي مبارک پیغمبر شوه، نو د دې نه برکتي شی بل کم کیدی شي. دا د حضور پاک معجزه ده، غټه معجزه ده او باقی او دایمي معجزه ده. دا ولې؟ په دې پوه یم معجزه څه ته وایي، د معجزې مقصد څه دی او قرآن شریف غټه معجزه ولې ده؟ دا درې خبرې درته کوم. وروڼو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې یو کار صادر شي یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق چې هغه د عقل نه بالاتر یې عقل نه مني، دې ته معجزه. لکه زه به در یو دوه مثاله درکړم. حضور پاک چې کله د نبوت دعوا وکړه او پیغمبري ورته میلو شوه، بلکل لومبی ورځې لا دا هغه وخت و چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم لا مسلمان شوی نو، حالانکه دی شپږم نمبر مسلمان دی په بالغانو کې. نو حضرت حضور پاک مبارک او حضرت ابوبکر صدیق د دې مینا عرفات په دې میانځ کې روانو او عبدالله ابن مسعود ګډه چیلې سرونه
غلام و د چا. نو حضور پاک ورنږدې شو، عبدالله هل فی غنمک لبن، ستا په دې ګډو چیلو کې پی شته؟ هغه وی لا نشته دی. اوچې دي صاحب وی که تی اجازت کې مونږ به یو ګډه یا یو چیلی ځان لوله شو. دی ورته ویه خو اوچې کلسې دي، غولانځو کې پیک هم دي، تی یې اوچ دي. رسول الله مبارک بیا ورته فرمایي وی که تی اجازت وکړي مونږ به ځان لوله شو. نو عبدالله ابن مسعود ورپورې وخندل چې تاسو خو داسې هم نه چې د چیلو نه نابلده، د چیلو باندې خو تاسو پوهې، هغه چیلی کې پیوي چې د هغې غولانځ د پیو ډکی لنګی. دا خو اوچې کلسې دي، که زور هم ورکې یو ساس کې پیتې نه وځي. بیا ورته رسول الله مبارک مسکی شو، وی که ستا خوښی ته مونږ له اجازت راکړه مونږ به ځان لوله شي. وی ښځه وله شي. نو رسول الله مبارک د یوې چیلی په تو باندې لاس کېښود په غولانځ باندې، نو غولانځ یې د پیو ډکه شوه او تی وپړسېده او خپې یې ارته کړې. اوچه چیلی وه او غولانځ د پیو ډکه شوه. نو ویله شله پیتې وویستل. عبدالله بن مسعود حیران دی چې خدایا اوچه چیلی کې پی د کمې رالل. پیتې وویستل. حضور پاک مسکل، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسکل، عبدالله ابن مسعود هم مسکل. نو عبدالله ابن مسعود ته خو پته نه وه چې دا پیغمبر دی او د پیغمبرۍ دعوی کړی او نه معجزه پیژنې. نو هغه ورته وی دا چل به ما ته ونه ښایې. هغه وی ګنې دا څه چل دی، بس اوچه چیلی او اوچه اوښه او غوا به رانیسم او دا چل به ورسره کوم او د پیو به ډکېږي. نو رسول الله مبارک ورته مسکی شو، وی عبدالله ان قریب به خدای پاک تا ته ډېر ښکلي ښکلي چلونه وښایي. دا هغه د ایمان پیشنګویي وه. نو خدای پاک بیا مسلمان کړ. اوس اوچه چیلی چې غولان د پیو ډکه شي، دا د پیغمبر معجزه شو. په مینا کې حضور پاک تشریف فرماو، حجة الوداع د اخیری حج. د مینا یو ښځه وه د صنعا قبیلې. صنعا اوس هم د مینا غټ ښار دی. د هغې یو ښځه وه، د هغې یو ماشوم بچی پیدا شو. ماشوم بچی حضور پاک له راولېږه، کجوره یې ورسره کړه. د شریعت یو قانون دی خو استحبابي قانون دی، فرض او واجب نه دی. که یو ماشوم پیدا شي کالک یو که جینۍ، نو د هغه تحنیک به کوئ. تحنیک څه ته وایي؟ مونږ ورته ګوټي وایو. یو کجوره یا چواره دا به یو عالم له ولېږي یا یو نیک انسان له، نو ابې خوله کې وچوپي، نو بیا به هغه کجوره ماشوم له خوله کې کښېنی چې ماشوم یې اوروي، ماشوم شي خوږ شیره وي. د دې مقصد دی چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د دې عالم لاړې وردن نشي، نو دا ماشوم به خدای برکتي کړي. دا زموږ خلک چې دا کنزل کوي او دروغ وایي او پردي غیبتونه کوي، دا ولې؟ دوی چې ته د مولا ګوټي نه ده سټلې. چې چا د مولا ګوټي وسټله یا د عالم او د طالب، نو د هغه د خېټې نه به د دین خبرې بیا راوځي، د شریعت خبرې به راوځي. لومبې د هجرت نه پس د حضرت زبیر رضی الله عنه زوی پیدا شو، عبدالله ابن زبیر، د بی بی اسما زوی. بی بی اسما د حضور پاک خینې وه او زبیر د حضور پاک سانډوم او د ترور زوی هم. لومبې پیدا شو، صحابه پې خوشحاله. نو رسول الله مبارک لی ولېږه. نو حضور پاک کجوره واغېسته، خپله خوله مبارکه کې واله او د عبدالله ابن زبیر په خوله کې یې کېښوده، هغه اوروله. دا هغه برکتي ماشوم و چې لومبې یې خېټې ته د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې وردن نشي. دا کوی دا ګوټي ښه ماشوم پیدا شي کالکې کې جینۍ، یو کجوره یو عالم له لېږې، یا د دین یو پوه انسان له چې څوک د قرآن تلاوت کې یو قاري وي چې هغې خوله کې زور ورکوي، بیا ماشوم له خوله کې ږدی کالکې که جینۍ. بهتره دا ده چې د مور د پیو نه مخکې داسې وشي، خو که هغه وخت نه وروسته هم خیر دی کولی شي، خو د دوو څیزونو خیال به ساتو. یو چې کوم ملا صاحب له دا کجوره راوړي
نو که د هغه داسې متعدي بیماري به نو هغه دا چل نه کوي د غاښونو بیماري ده د شونډو ده د مرۍ ده د پړپوس د ټي بي ده یا تازه زکام والی دی داسې مه کوه ولې دا بیماري به هغه ماشوم ته منتقل شي نا ماشوم به برباد شي نو بیماري ګورې په خپله د یو نه بل ته ټوپ نه وای لا عدوا ولا طیرة فی الاسلام په خپله ټوپ نه وای خو کله خدای پاک د یو نه بیماري بل ته لګی لکه دا کورونا تاسو لیده که الله یا جراثیم د یو نه بل ته منتقل کی نو چې کم ملا هغه دغسې بیمار دی هدی نه کوي او دویم تاسو هم خیال کوئ نسواري ملا لکه جوړونه لیږي تاسو به وایئ چې خېټې ته بیا برکت لاړ شي او منځ کې بیا خېټه ټوله د چارترې د نسوارو نه ډکوي نسوار ډېر خطرناک زما د بلا نه بدې شي خفه کېږي نسوار مه کوئ اوس خو شکر دی کم شو پخوا خو ډېر زیات و ګزاري به یې ورته وی د زمیندارانو په دې کورونو کې به برغی پرته وه برغی به یې ورته وی او مولې به پروت و د کاڼې او دا تماکو به یې پیټسون او د شوي ایره به یې ولکاته هغه به یې پکې اچوله او هر چا سره به ډبې په جیب کې و چې جومات ته بته نو ډبې به یې بار څپلو کې کېښوده د جومات احترام به کو چې دا ګنده شي جومات ته ولې وردن نه کم نسوار مه کوئ ښه ولې درته وایم چې مه کوئ نسوار او د مسواک یو بل سره روانه ده د حضور پاک زیات تر عمل د مسواک عایشه بی بی فرمایي وی داسې مسواک به مګه چې ما وی ځان نه غاښونه ونه بس بلکې د حضور پاک اخیری عمل مسواک بالکل اخیری عمل عایشه بی بی فرمایي زما سینې ته ډڼه والی وه دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن و بیده سواک لاس کې مسواک وی حضور پاک ادام النظر الیه داسې په شوق پته وکتل وی زه خو پوه شم مې د الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي سر مبارک یې وړقو ای نعم وی ما د ورور نه راواغش نو مسواک لږ کلک و نو ما ته تپوس وکړه صیب الینه لکه یا رسول الله پوست یې کم درله وی یو نو ما په خوله کې ومنډه په غاښونو مې پې ښه چکونه ولګول نو نرم مې کو نو رسول الله مبارک له مې ورکړه وی قسم دې داسې مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې مسواک چېته نه ومږلی بیا زر ماله راک ما وی چې دا خو د حضور پاک د مبارکو لاړو لړلی دی نو ما زر په خپله خوله کې وواو وی زه هغه بختور یم چې اخر وخت کې زمو د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي نو اخیری د هغې نه پس حضور پاک یو څو ټکي و لاس مبارک یې ښکته شو او د دې دنیا نه بل دنیا ته سفر وکړ اخیری عمل مسواک او موږ مسواک څه کوي غاښونه سپینوي د حضور پاک غاښونه شمایل ترمذي کې راځي کل برد لکه د ګلې په شان تک سپینو ګلې په شان نو مسواک غاښونه سپینوي نسوار ورسره څه کوي هغې خړی او توری مسواک اوری مضبوطی نسوار اوری خیجی شپږ دېرش فایدې ابن عابدین شامی لیکلی ملا علی قاری او یا فایدې د مسواک لیکلی مسواک کې څوک مږي نو د خولې خوند یې خشتی او نسوار چې د خولې خوند به دې خرابي او چې مسواک مږي د خولې نه به دې خوشبویي ځي او چې نسوار په خوله کې واچې نو سخابین تیزي موږ نه بعضې وخته مسلې تپوس څوکوي تازه نسوار یې توکلي او دا خوله راله دې غوږ ته رانږدې کړي زه یم ډیران کې خاښی والې ده سخابین ترې روان شي دا مه کوئ نسوار ښه شی نه ده او یریږو چې خدای نسواري درته مخکې ناست دی انټوشي ولکي زمونږ خو سپینې جامې ټولې بناله ولاړې زمونږ طالبان هم خفه کېږي هم په دې غم اخته یو ځل مې په درس کې وی د جنت یو آیت مې وی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې جنت کې څه غواړئ او څه دې په زړه کې تېرېږي خدای به درکوي او طالب چټ راولېږي وي نسوار به پکې میلاوي ما دماغ دی خراب دی لیونی په جنت کې د نسوارو ډبلی نشته کم بخته تماکو یره په جنت کې څه کوي او نسواري سړی خو دې مرلاړې توکې قړو ته قړود لکه د کړو کې چرګې په شان کړو که چرګه چې څنګه غول کوي دقسې لاړې توکې
نو جنت کې خو د لاړو د توکلو ځای نشته نو لاړو توکلو ته به 400 ته راکوزېږي کوتمنځو ته به راکوزېږي که تورنګزو ته دا خو به نه وي تا چې اوس څه د پړه کې تېرېږي خدای درکوي ما وی چې کوم شی جنت سره مناسب نه د هغې شوق به د چا پړه کې نه راځي او نه به د هغې څوک سوال کوي نو ښه شی نه دی ښه هلکه زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږئ ما نن به ټول ما سره وعده کوئ چې کوم نسواریان نسوار به پرېږدی که خیر یي ښه پرېږدو به که نه ټول انشاءالله ووایئ او که څوک سګرټ څکي د پړپوس کینسر پیدا کوي نو د سګرټ نه به توبه وباسئ او چیلمان به پخوا خلکو څکل شکر د هغې نه خلک خلاص دی خو یو بل غم زموږ په دې وطن کې پیدا شوی دی چې هغې ته آیس وایي آیس یقین په خدای کمال یو الک چاره وس پلانو بالکل لیونی میدا ولې وي دا آیسو تباه کړی بل یو الک چاره وستا داسې نیم لیونی مې خدای ته وګوره ځان وجنې اینا بالکل سخا وسخا وي شفا ته بوته وي ډاکټران وایي که په چا په دمونو ګرځئ وګرځوئ نور د دې اینا او دننه پړپوس هر څه سخا دي دا ولې دا د آیسو د برکته جینکې او هلکان او اکثر په کالجونو کې دا ټول د آیس استعمالی خلک یې په خدای تباه و برباد کړل کوم څیز چې د شریعت نیخ وخت او د خدای او د رسول نیخ وخت وروڼو د هغې نه ځان ساتئ قسم په خدای موږ به اله مسلمانان یو او اله به انسانان یو چې موږ د الله او د رسول اتباع وکړو د حضور پاک په نقش قدم لاړ شو زمونږ بعضې لا مفتیان مسواک وایي دا نسوار مباحه مې که د حضور پاک په زمانه کې نسواري سړی هغه لیدلی وي چورلټ به د جومات نیستی و چیز ودی که نه وځي خو به چا ویښته ببرو نو هم به ورته غوسه کېده د جمعې په ورځ یې غسل په لومبۍ زمانه کې لازم کړی وی چې دا خلک د یو بل نه بویځي ولې جومات ښکته دی او چت څانګې دي ګرمي ده خو فرمایي الطهور شطر الایمان دا به نه کوئ دې څیزونو نه ځان ساتئ د نسوارو نه خوشې شی ته بل نشته دی هغه ماشوم حضور پاک نو دا کوئ دا ګوټې ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوستو لا سترګې پټې دي سترګې غړولې نه دي لا د مور پیس کې هم لا نه دي شروع کړی نو رسول الله مبارک هغه ماشوم ته وایي بچې ما پیژنې نو صحابه حیران شو چې د خو لا د مور پیم نه دي څکلی نو زر ماشوم سترګې وغړولې او رسول الله مبارک ته وکتل او یشهد ان لا اله الا الله واشهد انک عبد الله ورسوله تام پیجر او خپل رب هم پیجر رب مې الله د شریک نه لري او ته د هغې رب مقدس بنده او مقدس پیغمبر دا معجزه شوس اوس بنا شو دویمې خبرې ده چې د معجزې مقصد څه دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل په ترمذي جلد ثاني کې راځي یو باندې سي راغی حضور پاک مولا د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شي هغه وی ستا د نبوت څه دلیل دی رسول الله مبارک فرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم چې لاندې راشه او راشي او بیا ورته اشاره وکړم خپل ځای ته لاړ شي او لاړ شي وبه منې هغه وی او حضور پاک د اونې غونچک ته اشاره وکړه غونچک لاندې راغی بیا ورته اشاره وکړه خپل ځای نه لاړ د باندې سی کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان اوس به راشو چې قرآن شریف غټه معجزه ولې ده نو وجوه الاعجاز دا ډېر دلایل دي زمونږ د کلي او زمونږ د دې وطن لوی عالم چې په بر صغیر او پاک و هند کې په هغه زمانه کې د هغه نه لوی عالم بل نو زمونږ باباجي به وي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د اختر په مانځه کې به هغه وي نن د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه لوی عالم بل نشته زمونږ د کلي فخر والحمدلله لوی عالم افغاني صاحب په علوم القرآن کې په دې ډېر دلایل لیکلي په اعجاز القرآن لیکن زه تاسو ته صرف یو وجه ښیم ادا ده چې الله پاک چې کله پیغمبر مبارک له قرآن شریف ورک نو دا قرآن شریف د مکې کافرانو نه منه هغې وی دا خو تا رضا نه جوړ کړی دا خو د الله د طرف نه نه دی راغلی
نو الله پاک چیلنج ورکو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. زه تاسو جوړ کې انسانان سکه پیریان ځان سره مرګري کې زه که څوک د پیریانو عامل یا وسمي بیا ورته نوره مسانه کړه فاتو بعشر سور مثله مفتریات دلسو جوړ کې بیا ورته نوره مسانه کړه وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. د قرآن په ټول سورتونو کې راکوټي سورت کوثر دی وی دی ردی عمره قرآن سورت جوړ کې څنګه چې د هغې په شان ایجاد د هغې په شان رموز او اسرار په قواعدو برابر او په لږ څیز کې په دریاب په کوزه کې بندول داسې به جوړوي. تر ننه پورې د دنیا کافران د اسلام څومره غټ غټ دشمنان دي لیکن د قرآن شریف د یو رکوټي صورت برابر صورت یې نه جوړ کړی شو نه به جوړ کړي. ولې ځکه دا معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پیش کړی او دا همیشه وه د حضور پاک ډېرې معجزې وي چې هغه د دنیا نه لاړ او معجزې مو سره لاړې لیکن دا معجزه باقي پاتې ده او تر قیامته پورې به انشاءالله الی قرب القیامه دا به باقي وي او دا غټه د حضور پاک فرمایي د کم پیغمبر چې معجزې ډېرې یا غټې امت به ډېرې وي زما معجزه د قرآن کریم په شکل کې غټه معجزه ده نو امت به مې ډېرې انشاءالله العظیم او دا همیشه ده نو امت به مې همیشه. لیکن زمارونو اخیری خبره درته اوسه کوم موږ دې قرآن له هغه حیثیت ورنه کوم چې پکار دی دې قرآن ته موږ په هغه نظر او په هغه عزت ونه کتل کوم چې د قرآن عزت دی. د قرآن دا عزت دی چې ته ښکل کې موږ یې ښکلو دې عزت دی چې ته سینې پورې ونیسې دا قدر یې کو دې عزت دی چې رومال او بسخکۍ ونه جوړه کړي دا قدر یې کو دې عزت دی چې الماری ونه جوړه کړي دا قدر یې کو. لیکن د قرآن اصلي عزت څه دی چې سله راغلی دی د قرآن د هغې اتباع وکړې چې قرآن ته په معنا زده کې د قرآن علم وکړې او قرآن په دې خپله سینه کې محفوظ کې او قرآن په دې خپله ژبه ولولې. قسم دې دا زموږ نه پاتې ده. نن موږ ټول دنیا پسې شوي بچي دي په دنیا م ورسره کړي. قرآن خو ډېره لویه خبره ده چې کوم خلق د خدای د قرآن خدمت کوي چې ملایان صاحبان او حافظان دي او کومو ځایونو کې د قرآن خدمت کېږي چې مدرسې دي قسم دی هغې ته موږ د عزت په نظر ونه کتل. ټوله ورځ دا خلک لګیا دي او په دې فیسبوکونو او په دې موبایلو په مولا پسې نښتي دي او په مدرسو پسې نښتي دي. څوک وایي دا مدرسې لګي دي یہ توڑے ہیں آپ نئی بھی بناتے ہیں تاسو نوې جوړوئ دا لږي دي مونږ خو چاته هم دا ونه وي چې دا سکولونه لږ دي چې نور جوړه دا د خدای دین ستا بدې شي. هسې تاسو نه تپوس کوم که په تورنګزو کې دا مدرسه نه وه د قاري اسلم جان صاحب رښتیا ووایاست تاسو د په خدای قسمې دا دومره بچي به نن فارغ شوي ووایه راته په شوق دا د چا برکت دی دا د دې مدرسې او د دې قاري صاحب برکت دی. مدرسې ډېرې کې کوڅه په کوڅه جوړه کې کلي په کلي جوړه کې مدرسه دا مه وایه چې دا مدرسه ولې او دا مدرسه ولې د دین دشمني مه کوه. څومره چې مدرسې ډېري نږدې دلته به یو کس یا به بل بار ماشوم نشي بوتلی او چې دلته ورته مدرسه جوړه شي نو ماشوم به راولي په ناظره به زده کړي او په معنا به قرآن زده کړي. زه اکثر خپلو شاګردانو ته چې د خدای خاطر وکړئ د قرآن درسونه عام کې یو آیت ترجمه کوئ د شپې ماسخوتن خو کوئ دې قوم ته دا قوم په دین خبر کې نن قوم بالکل د مولیانو نه بدرهه دی. داسې فضا راغلې ده خفه کېږئ ما انګریز یهودیانو داسې چال شروع کړی دی چې په مولا خلک بې اعتماده کړي د مولا بد وایي د حافظ بد وایي د قاري بد وایي او د مدرسې بد وایي چې د خلکو د دوی نه زړه تور شي او بچي ورله نه راولي چې بچي بې دینه لوی شي. په خدای قسم خلک بربند شو. ګورئ تاسو د خپل کلي مه یادوئ زموږ دا خو د سوچه مسلمانان دي شکر الحمدلله. تاسو لاړ شئ اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ ته بار دنیا ته زه الحمدلله په ډېره دنیا ګرځېدلې په خدای قسم چې د خلکو نه حیا تلې ده حیا خلکو پرېښې ده
د خلکو نه دین تښتېدلی دی. دا هغه دجالي زمانه ده زما وروڼو. ګورئ دجال چې به راشي په منټونو په سکنډونو کې به لکونه خلک ایمان پرېږدي او دجال ته به خدای وایي. منت به ورته کوي، ملا نصیحت به کوي، دعوت به چلوي، به چې ته نه پوهېږې دا په سترګه ړوند مې خدای دی، دا دجال خدای دی. ما به دا به سینګئ. اوس دې خلکو ته ګورم، زما په خدای قسم یریږم چې دا قوم من حیث القوم، دا نوجوانان او هلکان او جینکې دا یکدم زموږ نه بل طرف ته لاړ نه شي. بالکل بېدینه شوي دي خلک. ګیرې ته جارو وایي، مړه وي سینې ځنې پورې د جارو اوېزانده کړی دی. پټکي ته څه وایي؟ وی ګسپین ګډوړ دی په سر کړی. او تسبو ته څه وایي؟ وی سپیا کې دی په تار کې چولی دی او ذکر پکې. ماشاءالله مولیان وایي دا بیکوړ خلک دی، خلک وروسته بوځي. دنیا کم ځای ته ورسېده. ملا څه وایي؟ ماشاءالله دنیا کم ځای ته ورسېده. دنیا ته دغه ځای ته ورسوله چې نن د پاکستان د پیسې درک نه لګي. منگ ته بعض خلق منگ ته چلونه خی. دا مولیان اس کو قومی دارے میں لانا ہے. مشرف کاکا بدا خبرې کولې دی قومی دارې ته راوستل دي. مې په خپله ځان قومی دارې ته راولې. الحمدلله موږ په قومي داره کې پراته یو انشاءالله. موږ په خپل کار ښه مطمئن یو، خو خوشحاله یو. موږ سره 1 روپۍ فنډ نشته، حکومت 1 روپۍ نه ورکوي. د یو مدرسې جاګیر نشته، دکان نشته، ځمکه نشته، کارخانه نشته. او موږ الحمدلله زموږ علما هر کال په سوونو نه په زرګونو حافظان جوړوي. الحمدلله په زرګونو قاریان جوړوي، په زرګونو عالمان جوړوي، په زرګونو جنکۍ عالمانه جوړې کړي. خلکو ته حیا ور په سر کړه. موږ خپل کار باندې ښه پوهېږو. ستا بس یو کار به دې سي سړیه پاکستان قانون ته ګوره. تا چې کوم قانون جوړ کړی څه قانون دی دا؟ ته راشه ما سره کښېنه چې تا زه پوهېږم. دا قانون دی د پاکستان چې یو سړی به په 6 په 7 په 8 په 10 سیټونو ودرېږي. ولې؟ یو دا چې ټول وګټي نو یو به پاتې کړي او په باقي به بیا الیکشن کېږي، د قوم کروڑونه روپۍ به لګېږي. دا قانون دی؟ یو سړی د اسمبلی ممبر دی، استعفا ورکوم بیا الیکشن کوم، بیا ولې کوې؟ ته خو هسې ممبر یې، د قوم پیسې تباه کوې. داسې قانون دی؟ نه زه د دې نه استعفا ورکوم بیا الیکشن کوم، بیا ولې کوې؟ ته خو سیټینګ ممبر یې که نه، بس دی که نه. ته چې الیکشن کوې څه دپاره کوې چې د اسمبلی ته راشم؟ نو ته خو الریډي په اسمبلی کې ممبر یې، بیا ولې کوې؟ دا زما قانون دی د ملک. مړه خپل نظام هم ټیک کې، بل قانون هم ټیک کې. نن پیسه قابو کې نشي ساتلی. پیسه درنه د اربحاو ډالر په بلیک بار روانې دي، ته خپل ډالر نشي قابو کولی. ته ملک به څه ټیک کې؟ یو تغل او بلبل تغل. خفه کېږې ما؟ ته ملک ټیک کولی شي؟ دا ستا ملک دی، دا ستا قانون دی، دا ستا نظام دی. اسمبلی ختمه که اوس بیا الیکشن وکړه. ختموله دی ولې؟ اسمبلی دی ختمه کړه، دوباره الیکشن غواړې ختموله دی ولې؟ دا ستا عقل دی؟ موږ ته وایي مولیان نه پوهېږي. موږ ښه پوهېږو الحمدلله. زموږ د یو حافظ چې څومره کار کوي، په خدای قسم که ستا وزیر اعظم او ستا وزیر اعلی هغسې کار وکړي. موږ د خدای په دین شکر الحمدلله. چندې غواړو، چندې لاس هم خلکو ته نیولې وي. استاس بچو ته زه د خپلو بچو ته هم ویم او د خپلو طالبانو ته هم ویم چې بچې د خلکو ته قرآن وښایئ، خلکو ته دین وښایئ، خلکو سره جنګ جګړې مه کوئ، په سیاست یو بل سره اختلافات او جګړې مه کوئ. خلکو ته قرآن وښایئ، شریعت وښایئ، دین وښایئ. خلکو ته د خلکو بچي حافظان کې او د خلکو بچي عالمان کې او د خلکو بچي د پیغمبر وارثان کې. دا زموږ شیوه ده او په دې کې موږ خود کفیل یو الحمدلله. څه کوي؟ په کوم طرف روان دي؟ ملا داسې او مدرسه داسې او تبلیغ داسې او نیکان داسې او تسبیح داسې. د خدای خاطر وکړئ، د خدای د قهر نه ویریږئ. ورشئ په ترکیه زلزله راغله او په شام زلزله راغله. بعدې په دنیا په زرګونو آبادۍ په ځمکه د پاسه ملیامیټ پرتې دي او خلک پکې ګیلاګیر دي. د خدای مقابله کولی شي؟ قسم په خدای که د یو د خدای د ماشي مقابله تا وکړله. یو ډینګې ماشي دی تر ننه پورې ټول ورلډ او دنیا د هغې علاج پیدا نه کړی شو. بېنډال ګولی پې خورې خو علاج نه دی. نشي کولی د خدای مقابله. ان بطش ربک
لشدید د خدای قهر ډېر سخت دی خدای ډېر زورور ذات دی رحیم هم دی رونو تاسو ټولو ته دا درخواست دی څومره چې ناسې د تورنګزو په خلکو خو زه فخر کوم قسم په خدای عمیره او تورنګزی او شولګر فخر کوم فخر زموږ طالبان ساتي ډوډۍ والا ورکوي مدرسو له چنده ورکوي مدرسو له روټۍ ورکوي شکر الحمدلله زما کلی د تورنګزو کلی نارینه او زنانه او زموږ د تورنګزو د کلي چې کومې پاکې بیبیانې او زنانه دي په خپله ډوډۍ نه خوري زموږ طالبانو له رالیږي الحمدلله دا خو موږ له فخر دی دا د چا برکت دی دا د هغې علماو برکت دی چې تاسو کې ژوند تېر کړی دی نن سبا چې دا تاسو لګیا یو پار جومات کې اعتکافونه دي او صلات تسبیح دی او ذکرونه دي او نیک کارونه کوي او مدرسو سره امداد کوي په خدای قسم دا د هغې علماو برکت دی چې ستاسو په دې کلي کم سپینګیري مشران علما تېر شوي اوس اخري یو خبره درته کوم یو به دا مهرباني کوي د علماو قدر به کوي عزت به کوي مدرسو سره به عزت کوي او درې مخیری خبره ادا دی چې قاری صاحب استمجان قاری صاحب دی د مدرسې له ځای اغشتري په بیان هغه ملکزو پول سره اغشتري چېرته اخوا نو دا مدرسې له ځای اغشتري نو مدرسه به دی غریب درس به کوي که مدرسې له به ځای اخلي نو ګران کار دی نو تاسو چې څومره ملګري یې ټول به د دې مدرسې سره امداد کوي کوي به انشاءالله د زړه د اخلاص نه مې امداد کوي که نه نه به کوي امداد به کوي تاسو موږ د خپلو زامنو په ودونو څونه پیسې خرج کوو په لکونو روپۍ د لوڼو په ودونو څونه پیسې خرج کوو په لکونو روپۍ د دوستانو په ډوډۍ څومره خرج کوو په لکونو روپۍ نو دا دوی ځای اغشترې او د هغې پیسې پې بقایه دي قرض یې اغشتی د مارونو او دا ځای قاري اسلمجان صاحب ځان له نه دی اخېستي شکر یې د پلار کور شته دی قرآن له اغشتی دی چې ستا بچي پکې قرآن زده کړي دی د الله د کتاب دپاره اغشتی دی او قرآن یوازې ردنې زموږ ستاسو د ټولو دی او دام ذهن کې واچوي رسول الله مبارک فرمایي د تاسو کې غیرتیم او الله زمانه غیرتی دی غیرتی د چا بدل په ځان نه پرېږدي